زما دا عمل قبول کړي دی او کنه دی قبول کړي. لکه حضرت عثمان رضی الله عنه بارک راضي چې کله به قبر تلاړه نو ډیر زیات به وجړل، زارو قطار به جړل، دسترګو مبارکونه به اوخ کې را روانې وي. صحابي ور سره ده فرمایي امیر المؤمنین حضرت تاسو ولې دومره ژاړئ؟ کله چې د جنت ذکر کیږي نو تاسو نه ژاړئ، کله چې د جهنم ذکر کیږي نو تاسو نه ژاړئ، کله چې د قیامت ذکر کیږي نو تاسو نه ژاړئ. کله هم چې قبر تراشي قبرستان کې ودرېږئ دسترګو نه اوخ کې روانې وي څه وجه ده؟ حضرت عثمان رضی الله عنه ورته وفرمایل دا قبر دا یا د جنت د باغونو نه یو باغ دی او یا د جهنم د کندو نه یو کنده ده. که دلته مونږ کامیاب شو خو د ټول عمر دپاره کامیاب یو، او که دلته مونږ ناکام شو نو ټول عمر دپاره ناکام. حالانکه عثمان رضی الله عنه دا د هغه مرتبه صحابي دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عشره مبشره د پاره د جنت اعلان کوي لس صحابه هغه چې باغی باندې جنت واجب دی، باغی کې یو حضرت عثمان رضی الله عنه. عثمان رضی الله عنه نبی علیہ السلام فرمایي ابو بکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه. دریم نمبر نوم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت عثمان رضی الله عنه واغست چې دا جنتی دی. خدای باوجود عثمان رضی الله عنه په اعمالو کې وړاندې روان دی، په مخه باندې روان دی او نیک اعمال هغه نور هم ډېری یو ځلنا سوسو مقامات دا سراله، سوسو ځایونه دا سراله، سوسو موقع دا سراله چې په هغه موقع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل عثمان دا جنتی دی. لیکن عثمان رضی الله عنه هغه لګیا دی او د جنت د حصول لپاره نیک اعمال کوي، کوشش کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د تبوک موقع شو نو رسول الله مبارک اعلان وکړ چې لکه د کافرانو د طرفه جماعت دا لوی دی، کافران ډیر دي، مسلمانان کم دي، ځکه د کافرانو جماعت دا صد پاسه دوله کړي او د مسلمانانو جماعت دا دیر زره دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان ځکه هر کافر داغه سره زغره شتره، داغه سره تور شتره، داغه سره ډال شتره، داغه سره اشتره، داغه سره تمام سورلې شتره. کمزوري صحابه رضی الله عنهم ځکه صحابه ابتدا کې کمزوري، ابتدا کې صحابه غریبانانو، رستو بیا الله رب العالمین صحابه له مال ورکړو، بیا د الله تعالی د دین په برکت باندې د ایمان په وجه باندې الله رب العالمین صحابه کرام مالدار کړ. حکیم بن حزام رضی الله عنه چې کله د امیر معاویه رضی الله عنه دورو نو حکیم بن حزام رضی الله عنه سره یو محل امیر معاویه سے ورته راغی وای دا محل خرڅه ده ورته یو خرڅو می وای قیمت یې څومره دی؟ نو حکیم بن حزام رضی الله عنه ورته فرمایل د دې قیمت سلور اتیا، یعنی اتیا لک دراهم دا د دې قیمت دی، اتیا لک دراهم د دې قیمت دی. په هغه وخت کې د درهم قیمت یو نه په سونه نه په زرګونو باندې نه په لکونو کې ورته قیمت وو. امیر معاویه سے ورته فرمایل حضرت دا قیمت مو ډیر ولګاو، لګی را کم کا. اغستل خرڅول شروع شو، بیا شروع دا یو بره لګیاره بلخ کته لګیاره. امیر معاویه سے او د حکیم بن حزام سے خبره وشو په 15 کم شپېته لکه 15 شپېته لکه دراهم باندې چې زما دا کور په 15 شپېته لکه دراهم دا ما امیر معاویه سے باندې خرڅ. نور مرګری هم په موقع باندې موجود ورته فرمایل حکیم بن حزام رضی الله عنه تا چې حضرت ستا دا محل دا ګرانو، امیر معاویه صاحب درنه ارزان واغسته، هغه ګټه وکړه او تا تاوان وکړ.
حکیم بن حزام رضی الله عنه صحابي د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه تروړه ډکه د درهمو دای راواغستا او د کور نه بهر ووته په کلی علاقه کې چې څومره غریبانان څومره کونډې څومره مسکینانو ټول په ټولې باغی باندې تقسیم کا او واپس راغی خپل مرګرو ته وی دا راته وای چې امیر معاویه صاحب ګټه وکړه او که حکیم بن حزام ګټه وکړه 15 لک دراهم په یو موقع باندې صحابه کرام لګیا دي هغه تقسیمي دا هغه ماده وا چې کومه وعده الله د صحابه سره د ایمان په وجه باندې د نیک اعمالو په برکت باندې کړي وا چې هغه وعده قران ذکر کوي وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم الله فرمایي نیک ایمان ور سره اعمال صالحه نو د دې په برکت باندې با خلافت او حکمرانی بادشاہت بدل در کوما بیا صحابه ابتدا کی کمزوری دي د چا سورلې ته نشي خته چا په د پاسه غټان یې خيري هغه صحابه چې څوک داغه د پاسه غټ کړي بیا صحابه الله رب العالمین دغه علاقې گورنرانو ګرځول ښا بیا هغه خپل مالکانو چې دای غلامانو نن دا بادشاہان دي هغه د دې ما تختري ځکه صحابه دین په ژوندۍ کې راوسته الله دنیا ورکو آخرت ورکه سو ځکه قرآن کې الله د صحابه مبارک فرمایي اولئک هم المفلحون اولئک هم الصادقون اولئک هم المتقون حقا تمام بشارتنا رضی الله عنهم ورضوا عنه د صحابه رضی الله عنهم مبارک را وجسرا عزیزانو هر یو شی د دین اسلام لورکه هر یو شی د نبی علیه الصلاۃ والسلام لورکه نبی علیہ السلام اعلان وکړ تبوک موقع دا کافران په لکونو کې صحابه دلته ډیر زره دي د دې لپاره د زغری ضرورت شته دیله د توري ضرورت شته دیله د سورلۍ ضرورت شته دیله لپاره د خوراک ضرورت شته څوک به ورلور کوي ټول مجموعه تاسو ته اول کې وی صحابه اول کې کمزوري مجمع کې څوک پاسيږي نه ځکه غربت ډیر وي عثمان رضی الله عنه تشریف فرماو پاسې ده ویل الله پیغمبره زما د طرفه سل او خان سره د ساز او د سامان دا ما مجاهدین لورک نبی علیہ السلام بیا اعلان وکړ وای څوک دی په دې مجمع کې چې د 30,000 صحابه سره مدد وکړي ټوله مجمع کې خاموشي ده عثمان سے بیا پاسې ده چې زما د طرفه سلو خان سره د ساز او د سامان سره د خوراک چې څومره هم دي دا ټول په ټول باندې زما د طرفه ټول مجمع کې بیا خاموشي شو نبی علیہ السلام بیا اعلان وکړ تر دې پوري چې دا حضرت عثمان رضی الله عنه د طرفه زر او خان وجي زما د طرفه 1000 او خان دا د مجاهدینو د پاره څومره سامان دي ټول په ټول باندې د دې هم اعلان وکړ او بیا عثمان رضی الله عنه لاله نو د زرو اشرفو دینارو جولې ډکه کړه هغه هم راول نبی عليه الصلاه والسلام ته پیش کا د الله پیغمبر دا هم زما د طرفه وای نبی عليه الصلاه والسلام چې څنګه هغه تیلې واغستا نو هغه کې اشرفي وي ابه داسې اړولې او فرمایل به عثمانه تا جنت په بیا باندې واغستا کچره عثمان دنن بس یو عمل مونکی الله رب العالمین تا د عثمان رضی الله عنه دا عمل دا ډیر محبوب وګرځید چې الله د عثمان د بار د جنت اعلان وکړه دا عثمان رضی الله عنه چې کله د ابوبکر صدیق سے دورو نو سخته مدینه منوره کې قحط راغی یو ورځ ابوبکر صدیق رضی الله عنه مرګري واغستا خشک بیابان صحرا ته وته او دا منځه د پاره صلات استسقا منځو کو او بیا دعا وکړه الله مدینه منوره باندې باران وکي زکات ډیر شه غربت ډیر شه خلق کمزوري دي بارانونه نه وریږي صحابه فرمایي چې کله مونږ دعا وکړه او د دعا نه مونږ فارغ شو وای مونږ کتل ریګستان کې دوړي الوزي قافله د اوخانو د اسونو را روانه ده پدې کې چې نږدې رااله دا پزرګاو باندې پسونو باندې اوخان رااله
جی اعلان وشو مدینه منوره کې بس سبا تمامه غله ملاویږي منډۍ کې به بولی کېږي ټول د مدینه منورې خلک سبا منډۍ ته بهر راشي د مدینه ټول تاجران رال تپوس یو کو دا قافله د چا ده هغه ورته جی دا د حضرت عثمان رضی الله عنه قافله ټول پټول به پاریان رااله عثمان صاحب تکې ناستا ورته وی جی دا څومره سامان چې راغلی نو موږ به تا ته د لسو پسې 2 روپۍ ګټه درکو لکه مثال په طور که تا په لس اغستی موږ به درنه په 2 باندې الو عثمان صاحب ورته وفرمایل ستاسو دا قیمت کم دی هغې ورله بیا قیمت زیات کوي موږ به درله 14 درکو وایي ستاسو دا قیمت کم ټول تاجران ولاړ وایي موږ به درله 15 درکو دا موږ له راکه وایي ستاسو دا قیمت کم وایي داسې څوک شته چې مال د دین نور هم زیات راکړي بولی په زیاته ده د مدینه تاجران ورته تمام تاجران ستا مخې ته ولاړ دي مدینه کې بل تاجر نشته دی هغه څوک دی چې زموږ نه زیات تاله مال درکړي عثمان رضی الله عنه ورته وفرمایل هغه الله دی چې ما ته فرمایي من جاء بالحسنه فله 10 امثالها د یوې په عوض باندې بدلس درکوم ته مال د لسو پسې 2 راکړي الله مال د یو پسې لس راکړي نو ما د پاره الله رب العالمین داغه سودا داغه سره بیا کول دا افضل د ستاسو د سودا نه د مدینه تاجران بیا پوه نه شو ورته فرمایي حضرت واضح هوای سوي په خلکو تاسو ته پته ده مدینه منوره کې قحط راغلی مدینه منوره کې اوړه نشته مدینه منوره کې سودا نشته نن زما د طرفه دا زرع خان د تمام مدینه منورې د خلکو د پاره فی سبیل الله د الله رب العالمین د رضا د پاره په تمام غریبانو مسکینانو کې دا تقسیم سبحان الله منګو تاسو وګورو چې کله زمونږ استاد په ملک یو شی ارزان شي یا یو شی نه ملاويږي نو موږ هغه بیا بند کوخه چې د دې ضرورت دا ما ته به ملاو شي ګټه وراته وکي که په دې موقع باندې خرڅومه نو 2000 روپۍ تاوان کی او کرستو ساتما نو ګټه را لبیا کوي عثمان رضی الله عنه خپل ساروی خپل تمام اوخان تمام سورلی او ټول پټول سامانی د مدینه منورې د خلکو د لپاره وقف کو وې دا چې کوم نه په دې کې تقسیم کړی شي او چې کله تقسیم کو نو د نبی عليه الصلاه والسلام نو سید حضرت حسن رضی الله عنه یا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د دوانو کې یو دی د فرمایش پدا او د شپې خوب وینما نبی عليه الصلاه والسلام پس ورلې باندې ناشته د اس پس ورلې باندې ډیر په تیزی باندې روان دي وې زودره دما ما ورله د اس د مہار اونیو واګي می ورله اونیو ما وی د الله پیغمبر چرته دومره په تیزی سره روان نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایي چې عبد الله عثمان رضی الله عنه یو صدقه کړی را هغه صدقه الله رب العالمین قبول کړی را د علی صدقې په وجه باندې الله رب العالمین په جنتونو کې د عثمان رضی الله عنه د پاره د جنت د حور سره د نکاح بندوبست کړی پاغي کې ولیمه تیار ده او ما ته هم په دغه ولیمه کې د شرکت دعوت راکړی شوی دی زه هم په دغه ولیمه کې شرکت د کوم نه رواني عزتمندو صحابه رضی الله عنهم دومره زیات اعمال والا چې زما استاد په دغه دور کې څوک تصور هم نشي کولای سوچ هم نشي کولای چې دومره زیات عمل لیکن داغه باوجود د الله رب العالمین نصبر یری ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته د شام نه یو کس راغی ناشنا سره او چې څنګه راغی سلام په واچو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته فرمایي اے امیر المؤمنین ته امیر همي د مسلمانانو امیر المؤمنین او بل مالدار همي نو زه تاجر وما ما باغستل خرڅول کول پاغي کې ما ته ډیر نقصان ملو شو ما تاوانو کو غریب شوم
قرضونه را باندې ډیر زیات ووړي دا، لہذا دې لپاره راغلم چې ته زما سره مدد وکړه. الله رب العالمین دې ما او تعالی داسې حکمرانان راکړي چې د هغې در او دیوار د هغې دروازه دا به د غریبانانو دپاره مسکینانانو دپاره د لا چې کوم به داسې کمزوري وو چې د هغې ته به څه ضرورت و نو د هغې دروازه به چاته بندېده نه، دا به کوله وهم وخت. نو دا صاحب فرمایي چې کله زه ورغلم ابوبکر صدیق صاحب ته مې دا خبره وکړه نو د زه بوتلم خپل کور ته، نو چې ما د ده د کور دروازه ولیده نو دروازه یې ډېره اعلی وه، یعنې قیمتي دروازه وه، او چې کله دننه ورغلم دننه یې ورکوله وکړ نو په هغې کې یو کټ هم نه و، یو څو پوزي پکې پراته وو د کجورو نه جوړ شوي او هغه هم بعضې ځای کې شلېدلي وو. نو ما ته ویل چې ته دا وګوره زما خو خپله باندې دا حل دی چې ما سره په کور کې کټ نشته دی، زما په کور کې روغ پوزکی نشته دی، هغه پوزکی هم زما هغه کمزوري دي، نو لہذا ما سره سوس نه لري چې تا سره امداد وکړم. خو لاړ شه مدینه منورې کې پلانۍ ګلۍ ته ورشه د حضرت عثمان رضی الله عنه پلانۍ نمبر کور دی او هغه ته خپل فریاد ووایه اب ستا چې کوم دی نو مدد وکړي. اوس اکثر زمونږ استاسو دا دغی چې مثال په طور زه نور رحمان استاذ ته ویم چې یاره مولوي صاحب ما سره د حاجي صاحب له لاړ شه، دی وایي ته ورشه حاجي صاحب په خپله باندې ښه سړی دی تا سره به امداد وکړي. نو بیا ورته مونږ څه وایو هلکه مولوي صاحب ستا نوم به ورله والمه نو کېدی شي بیا ور سره نور هم ښه وي. نو ده هم ورته وفرمایل امیر المؤمنین ستا نوم به ورله والم چې زه ابوبکر صدیق صاحب را لېږلی. نو هغې ورته وفرمایل چې زما د نوم ضرورت نشته دی، عثمان صاحب هغه د دې پروا نه کوي چې دا چا را لېږلی او د کوم ځای نه راغلی، خو څوک هم چې د الله په نوم باندې هغه له ورشي او هغه ته خپل حاجت وایي عثمان صاحب د هغه حاجت ضرور پوره کوي. دا صحابي فرمایي چې کله زه ور ورسېدم نو په دې کې مې دروازه وډبوله، څنګه ما دروازه وډبوله په دې کې دننه عثمان رضی الله عنه د خپلو بچو سره په جګړه باندې خپلو بچو ته وایي چې ګورئ پی دي او شهد دي، نو تاسو شهدو کې پی میلاو که په پیو کې مو شهد میلاو که، نو دا خو تاسو زیاتی وکړه، پکار دا دی صرف د پیو سره تاسو ډوډۍ خوړلې وه. نو چې ما څنګه دلته د بچو سره د جګړه ولیده نو زه سوچ واغستم چې ابوبکر صاحب خو ما سره عجیبه ټوکه وکړه، ما ته ویلان شه عثمان صاحب به تاله پیسې درکړي او ستا مدد به وکړي او هغه د بچو سره په دې جګړه باندې دی چې په پیو کې تاسو شهد میلاو کړي دي. وایي زه په دغې کشمکش کې او په دې سوچ کې پروت وم چې په دې کې عثمان رضی الله عنه بهر راغی او د راتلو سره چې ما پې څنګه سلام وکړو السلام علیکم، نو چې څنګه مې سلام وکړو هغه سلام واغسته نو زما د سلام نه هغه ته پته ولګېده چې دا مسلمان دی. نو بیا ما ته چې حضرت تا خو دروازه وډبوله او زه ایثار شوم نو زه تا نه معذرت غواړم، زما بچي وو هغې چې کوم دنو د پیو کې شهد مکس کا او مالک په هغې باندې هغې چې کوم دنو تنبیه مې ورله وکړه او مې رټل په دې باندې. نو دا صحابي فرمایي چې مې دا خبره وکړه نو نور هم په سوچ کې پرېوتم چې دی به زما څه مدد وکړي، زما به څه امداد وکړي. وایي بیا یې کېنولم، ما ته یې راځه کېنه. نو چې څنګه کور ته ورغې نو ما له یې پی راووښته او په پیو کې شهد میلاو کړي. وایي ما یې عجیبه خبره ده بچو ته په دې غوسه شه او ما له یې دا راوړه چې کله د هغې نه فارغ شوم نو ښایسته حلوا یې راته پخه کړه، هر قسمه شیزونه پکې وو هغه یې راته کېښودله، هغه مې وخوړله. وایي په دې کې چې کله د خوراک نه د ډوډۍ نه د دې نه فارغه شوم نو بیا یې راته وفرمایل چې صاحب وایه په څه مقصد باندې راغلی. آداب هم دا دی چې میلمه راغی نو میلمه په کوڅه کې ډایرک ورته وایي څه له راغلی. پخوا به زمونږ د مشرانو دې کې ډېر مشران دا دي ناست دي چې میلمه به راغی مخې سره به څنګه بابا ته او مشر ته پته ولګېده هغه به بچي له اواز ورکړه بچیا اکثر به دا وړې وړې دیرې خو نه وي غټې حجرې به وي
مخې سره به هغه ته بوتله ډوډۍ به پې وخوړه چای به پې وڅکله اوبه به ورله بهر کې به ناسته بیا به ورته صاحب وایه اوس خو په ولاړه سره راغلی چا سره دې کار دی نو چې کله پیدا قسمه خوراک وکړي بیا ورته صاحب څنګه رالی وایي جی د شام نه راغلی یم او دقه رنګې دا ضرورت مې دی تاوان مې کړی دی د هغې دپاره درته راغلی یم د خپل هغه ملګري له غلام له اواز ورکړه وایي د ده دپاره یو اوښ هغه چې کوم دنو راوله چې څنګه راوسته ورته اوښ مخامخ ودرولی شو نو په دې کې دی ورته وایي په دې کې مې ورته 6,000 دراهم کېښوده ستا د بچو دپاره مې پکې کپړې هم کېښودلې څومره چې ستا سامان دی دا ټول په ټول باندې په دې کې موجود دی او ته د شام نه پیاده راغلی نو د سورلۍ بندوبست مې هم درله وکړو چې واپس ته په سورلۍ باندې لاړ شو دا صحابي فرمایي چې زه حیرانه شوم یو طرف ته د بچو سره او بل طرف ته ماله نو ما ورته حضرت دا راته ووایي چې د بچو سره ستا جګړه وه او دلته چې کوم دی نو تا دومره زیات مال راکړه چې زما د عقل نه او زما د سوچ نه دې هم ډېر راکړه نو ده ورته وایي چې هلکه